أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين صدق الله العظيم. مخی آیتون مبارکو کی اللہ جل شانہ د جنتیانو او د جهنميانو حالات ذکر فرمایل. مؤمنان چې عمل صالح کړی وي الله تبارک وتعالى جنت ته داخل کی او د دوی په زړونو کې چې څه کدورتونه وي هغه به صفا کی او دوی په جنت کې د الله جل شانه حمد و ثنا بیان کی او بیا دغه جنتیان دوزخیان تبا مخاطب شي او ورته وایي چې زمونږ رب مونږ سره خپل وعده پوره کړه او ایا تاسو سره هم الله جل شانه خپل وعده پوره کړی دا وکنه. نو په دې وخت کې به د دې دوانو ترمنځ به فرشتي راشي او دوی ته به وایي لعنت دی په ظالمانو باندې. هغه ظالمان چې د الله د دین نه د الله د لارې نه خلق منی کوي او په هغه کې د الله په دین کې کوګوالي لټوي او د آخرت نه منکر وي او بیا د جنت او د جهنم په منځ کې یو زیوی چې هغه ته اعراف وي. د جنتیانو او د جهنميانو په منځ کې پرده وي او دغه پردو په منځ کې څه خلق وي چې هغه ته غزیتا اعراف وي او دغه خلق ته اصحاب الاعراف اعراف ولا خلق. نو هغه به دا ټول جنتیان او جهنميان دا به پیژني او جنتیانو باندې به دوی سلام اچي مبارکباد به ورته وي چې پتا سو باندې د الله رحمت وي او دغه اعراف ولا لا داخل شوی نه وي جنت ته بلکې پتم باندې ناس وي چې کله د الله تبارک وتعالى رحم په موږ شي چې موږ هم جنت ته داخل شو او چې کله دی بل طرف ته وګوري د جهنميانو طرف ته نو په دې وخت کې به دوی وایي چې ای زموږ ربه دغه ظالمانو نه موږ بچ وساتي. وبینهما حجاب او دې دوانو ترمنځ به په یو پرده وي. وعلى الاعراف او په اعراف والو باندې په اعراف باندې رجال سړي بوي يعرفون چې پیژني بدوي کلن هر یو بسیماهم د دوی مخوننا ونادوا او دوی با آواز وکړي يعرفون کلن بسیماهم ټول به دی پیژني یعنی اعراف کې چې کوم خلق وي دا وي با د مخوننا په پیژندل کېږي چې دا جنتیان دي دا مسلمانان دي د ایمان نور وي د دې په مخونو باندې. ونادوا اصحاب الجنه او आवाज به وکړي جنتیانو ته ان سلام علیکم دا چې سلام دوی پتا سو باندې لم يدخلوها دوی بلا نه داخل شوي جنت ته لم يدخلوها دوی بلا نه داخل شوي پاږي کې وهم يطمعون او دوی بتم کوي. واذا صرفت ابصارهم او هر کله چې وګرځول شي سترګې د دوی تلقاء په طرف د اصحاب النار دوزخیانو قالوا دوی بوي ربنا ای زمون ربا لا تجعلنا ميوزك ومونغا
مع القوم الظالمین د ظالمانو خلق سره. اصحاب الاعراف دی وجنه دی سورۃ مبارکه نوم الاعراف دی سورۃ الاعراف چې پدې کې د اعراف ول خلق ذکر راغلی. د اعراف ول سوق دی یو طرف ته جهنم وی بل طرف ته جنت وی منځ کې د اعراف دی او د دې په منځ کې یو دیوال دی هغه دیوال ته حجاب د پردې نوم ورکړی شو. او اعراف دوی دا خلق پیژندل کېږي د دوی د مخونو پته لګي چې دا خو مخنه د ایمان نور هغه پکې موجود وي. دا اعراف ولا خلق څوک دی نو د دې باره کې متعدد صحابه کرامو روایت دی چې دا به خلق وي چې کومو ګناهونه دومره وي چې دا ګناهونو په وجه باندې جنت ته نشي داخلي دي ورسره نیکی به دومره کړی وي چې هغه نیکی د وجه نه جهنم ته نشي تللی. د دې بالکل د ګناه تله او د نیکی تله دا بالکل برابر راشي. نو لہذا دوی به نه جنت ته تللی شي ابتداء او نه جهنم ته به داخليږي. جهنم ته ځکه نه ځي چې د دوی مؤمنان وي نیک اعمال کړي وي او جنت ته ځکه نشي تللی چې ګناهونه هم ډېر کړي وي نو ګناهونه او نیکی د دوی برابر وي. نو لہذا دوی به اعراف کې وي یو طرف ته بګوري جنتیانو ته خوشحاليږي به مبارکباد به ورکوي او د الله تبارک وتعالی نه وتمه لري د جنت. بل طرف ته چې ګوري نو په جهنم کې دوزخیان د اور په شعلو کې چې دا خټ کېږي نو دا وګوري دوی طرف ته نو توبې به وباسي او د الله تبارک وتعالی نه به سوالونه کوي چې مونږ دغه ظالمانو نه ونه ګرځئ. بالآخر به د الله تبارک وتعالی په فضل و کرم سره دغه اعراف ولا خلق به هم جنت ته داخل کړي شي. نو دې ځکه د اعراف ولو ذکر دی وبینهما حجاب د دې دوانو ترمنځ یو پرده وي د جنتیانو جهنميانو په منځ کې یو پرده وي. وعلى الاعراف رجال او په اعراف باندې با سړی وي. دغه اعراف ولا خلق یو خو مشهور قول د متعدد صحابه کرامو نه دغه دی چې د چا نیکی او ګناه دا برابر وي. نو لہذا یو نیکی هم چې د ګناهونو په نسبت زیات وي نو انسان جنت ته ځي او دغه سي الله تبارک وتعالى د خپل بنده د بخشش د پاره د مغفرت د پاره مختلفه بهانې لټي هغه بهانو باندې خپل بنده چې هغه معاف کوي. خو بعض اوقات ګناهونه او نیکی بالکل یو شانتي وي نو د اعراف ولا خلق. نو د اعراف ولا وارکی نور هم تقریبا 8 یا 12 پوری روایات مفسرین کرامو ذکر کړی دي. ځینې فرمایي چې هغه خلق دي چې کم د شهیدان شهدا دي خو بعض اوقات جهاد فرض عین نوي او عام جهاد فی سبیل الله د پاره یو مجاهد زی د مور پلار نه تپوس نه کوي. یو هغه چې کله جهاد فرض عین شي نو بیا د اجازه غوښتلو ضرورت نه وي. حاکم وقت به د جهاد اعلان کوي په باندې فرض دی او د حاکم وقت د اعلان نه بعد چې کله یو مسلمان جهاد ته نه ځي نو په باندې فرض عین وي دی ګناهګاری. نو لہذا یو نیم وخت کې عام جهاد اقدامی جهاد د لپاره اعلان حاکم وقت نه وی کړی یو مجاهد چې د مور پلار اجازه نه بغیر جهاد تلار شي او شهید شي نو فرمایي چې دا خلق به اعراف کې وي او سب اخبار چې د جنت ته داخلي. او دویم روایت دا ده چې دا د جناتو نه چې کوم مسلمانان وي هغه به اعراف کې وي ابتداء ورستو به جنت ته داخلي. او بل روایت دا ده چې دا د مشرکینو بچي وي چې کوم په وړوکوالي کې وفات شوي وي ځکه چې کل مولود یولد علی فطرت الاسلام حدیث پاک کې دی چې هر پیدا کیدونکي د اسلام په فطرت باندې پیدا کیږي. نو چونکې هغه وړوکوالي کې وفات شوي وي نو د هغې څه قصور نه وي براه راست په خپله شرک کړی نه وي او مکلف د اعمالو وي نه نو لہذا په وړوکوالي کې وفات شي دی به په اعراف کې وي. او دغسې ځینې خلک هغه وي چې کوم اصحاب فطرت چاته فترت چاته ویلی شي چې هغه ته هیڅ قسمه د الله د دین پیغام چا نه رسولی یا په داسې حالاتو کې هغه ژوند تیر کړي وفات شوي وي چې نه پیغمبران ورته راغلي وي نه نور څوک چې دی ورته د الله پیغام رسولی وي. او یو روایت دا ده چې دا مسلمان قرضدار دا به اعراف کې وي د خلکو
قرض په د باندې پاتې وي تر څو پورې د هغې ادایګۍ تنظام الله تبارک وتعالی څه ذریعه جوړه کړي هغې نه بعد هغه به جنت ته داخلیږي. او ځینې فرمایي چې د زنا په نتیجه کې چې کوم ماشوم پیدا شي هغه چونکې د هغه ماشوم په خپله باندې څه قصور نشته ګناه د هغه زناکار سړي او د زناکارې ښځې ګناه وي نو دغه ماشومان چې د ابتداءً په اعراف کې وي او د هغې نه بعد چې دی به وروستو جنت ته داخلیږي. په هر حال د ټولو نه راجح قول د کثیر تعداد کې صحابه کرامو نه چې کوم روایت دی مفسرین کرامو نه عبدالله بن عباس عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما وغیره نه هغه دا چې اصحاب الاعراف هغه خلق دی چې کوم د جنت او د جهنم په منځ کې به وي وروستو به جنت ته داخلیږي د هغه خلق به وي چې د هغوی نیکي او بدي دواړه برابر وي. لہذا همیشه دپاره په ناسته په ولاړه په ملاسته په هر حالت کې د الله تبارک وتعالی ذکر کول پکار دی ځکه دا ذکر دا واحد داسې عبادت دی چې دې سره د انسان مرتبه او مقام په جنت کې هغه اوچتیږي او دغسې د جنت یو خاص دروازه الله تبارک وتعالی دې دپاره جوړ کړی چې کوم خلک هر وخت د الله په ذکر کې مشغوله وي دغه خلک به خندا په خندا باندې چې د جنت ته داخلیږي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.